محترم سامعین کرام، د قرآن پاک درس او تفسیر حواله صدرتا بیانات شروع شویو. د اعوذ بالله تفسیر او د قرآن پاک آداب درته بیان شو. نن د بسم الله ترجمه او تفسیر درته بیانیږي. بسم الله الرحمن الرحیم کی سنوکات تی، سم مسائل دی، د دې مسم متعلقات تی، او په دې کې د لفظ الله تذکره ده او د رحمان او د رحیم تذکره ده، او د دې شان نزول څه دی او دې سره متعلقه څه مسائل دي اب درته نن بیانېږي. بسم الله الرحمن الرحیم کې څه برکات دي او د دې څه فضایل دي دا به هم درته بیانېږي. بسم الله ته دا فضیلت حاصل دی عزتمندو چې قرآن پاک کې د ټولو نه لومبی دا لیکلی شوې ده. او بسم الله ولې نازل شوې ده، د دې شان نزول څه دی، نور متعلقه مسایل څه دي، دا ټول انشاءالله نن تاسو ته درس کې بیانېږي. د جاهلیت دور کې عام ترتیب دا چې کله به خط لیکل کېدلو نو د هغې په ابتدا کې به مشرکینو دا الفاظ لیکل: بسم اللات والمنات والعزا. د لات او منات او عزا مشهورو بتوانو په نومونو باندې دا موږ لیکو. نو الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ښکلې کلمه ورکړه او الله رب العزت چې کوم دی دا رسم ختم کو، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با د الله په نوم باندې خطوط لیکل او شروع کې به چې کوم دی بسمک اللهم لیکل. بیا الله رب العزت دا آیت کریمه نازله کړه: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. نو بیا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسم الله الرحمن لیکلو. بیا الله رب العزت مستقل یو بل آیات نازل کړو: انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. بیا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستقل طور سره بسم الله الرحمن لیکلو او بسم الله الرحمن الرحیم به لیکو. نو بهرحال عزتمندو بسم الله الرحمن الرحیم د الله د طرف نه په قرآن پاک کې د ټولو نه لومبی آیت کریمه لیکلی کېږي، بلکې بعض علماء کرامو دې حده پورې لیکلي دي چې بسم الله الرحمن الرحیم دا د دې امت په خصوصیاتو کې داخل ده. د دې امت مختلف خصوصیات دي، لکه تیمم بیله ورکړی شوی دی، قرآن پاک د دې خصوصیات دی. دغرنګې بسم الله الرحمن الرحیم کلمه هم داسې ده چې دا الله رب العزت خصوصي طور سره دې امت له ورکړې ده. البته علامه سیوطي رحمت الله علیه لیکي چې نه، د الله دا نوم او دا بسم الله نور امتونو کې هم وه. د دې دواړو خبرو تطبیق دا دی چې ټیک د نور امتونو به کارونه د الله په نوم شروع کول، خو د هغوی نور انداز و نورې طریقې وي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت دا خصوصیت دی چې دا خاص کلمات بسم الله الرحمن الرحیم په طریقه باندې دا نور امتونو کې نه و. د هغوی نورې خپلې طریقې وي، د الله په نوم به خپل انداز سره شروع کوله. نو بهرحال دا ډېر بهترین کلمات دي ځکه د الله کلام پې د دې نه شروع شوی دی. او دا شان چې کوم دی په بسم الله کې 19 حروف دي او دې کې خپل یو خاص خصوصیت طرف ته اشاره ده، ځکه د جهنم چې کوم فرشتي دي داروغه فرشتي هغه 19 دي. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای: من اراد ان ينجيه الله من الزبانية 19
فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ليجعل الله بكل حرف منها جنة من كل واحد. وی الله رب العزت په بسم الله کې 19 کلمات راوستي دي، او د دوزخ چې کوم زبانیه فرشتي دي هغه 19 دي. نو چې کوم انسان د بسم الله تلاوت کوي او دې سره محبت کوي، نو د الله نه امید دی چې الله د دې یو یو حرف په بدله باندې د جهنم د یو یو فرشتې نه دله نجات ورکړي. یعنی خلاصه د خبرې دا چې جهنم نه به الله نجات ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم کې یو بل اهم خبر هم ده. تاسو ګورئ عزتمندو، بسم الله الرحمن الرحیم که چېرته تاسو لیکلي کتلي وي یا اوس قرآن پاک کولاو کې تاسو ګورئ، نو د بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه لومبی حرف با ده، او د دې با د لاندې زیر دی، زبر زیر پیش کې زیر پیله راغلی دی. الف با تا حروف تهجی کې د ټولو نه لومبی د ټولو نه ټولو حروفو کې د با انتخاب شوی دی. بیا دا با که تاسو لیدلی وي داسې لږه اوږده شان لیکلی کېږي. داسې عام د قرآن پاک دستور دا دی او د لیکایي ترتیب دا دی چې با عام انداز کې لیکلی کېږي، خو بسم الله کې داسې با لږه اوږده شان لیکلی شوی. د با انتخاب ولې وشو، با دا اوږده ولې لیکلی کېږي، او د با د لاندې دا زیر ولې راغلی دی. دې کې یو ښکلې لطیفې طرف ته اشاره ده. د ټولو نه لومبی د دې ټکي لاندې کسره راغلې ده. د کسرې معنا د عربي کې زیر ته کسره وایي، او اردو او پښتو کې ورته زیر وایي. د زیر معنا هم لاندې، د کسر معنا ماتېدل، کسرې نفسي، او د زیر معنا هم لاندې کېدل، ښکته کېدل. او دغه رنګې دې کې عاجزۍ طرف ته اشاره ده چې زما بنده کلم ته قرآن ته کښېنې، دین ته کښېنې، الله ته ځان نزدېکت غواړې، نو د ټول نه اول ځان زیر که. څنګه مو ویو زیر زمین سرکشی زیر فلک زیبا نہیں، دیکھ جانا ہے تجھے زیر زمین، جب تجھے جانا ہے ایک دن بالیقین، چھوڑ فکر این و آ کر فکر دی. زیر لاندې ته وایي، عاجزۍ ته وایي، ښکته کېدلو ته وایي، خپل نفس ماتول، خپل تکبر ماتول، دې ته وایي زیر. نو زیر پهله په قرآن کې رالی، اشاره شوه دې خبرې ته چې ته به هله د الله نه د دین نه فایده لرې چې کله ځان زیر کې، مات کې، ښکته کې، تا ته به هله فایده کېږي. نو بیا به څه چل وشي؟ نو دا با بیا اوږده لیکلی کېږي. نو چې کله تا ځان زیر کو، ځان دې ښکته کو، عاجزي دې اختیار کړه، الله به دې د با په شان باندې اوچت کړي. من تواضع لله رفعه الله. څوک چې الله ته عاجزي اختیار کړي، دا به الله بلند کړي، اوچت پې کړي. نو د با لویوالي کې او کسره کې دا عجیبه اشاره ده. کسره نفسي اختیار کا، عاجزي اختیار کا، الله به دې بلند کړي. تاسو ګورئ یو سپرینګ دی، که هغه انسان غواړي چې دا اوچت ټوپ ووهي، نو چې څومره هغه پریس کې، زور کې، لاندې کې، نو هغه به اوچت ټوپ وهي. دغه رنګې څومره چې تا کې عاجزي پیدا کېږي، میوهداره اونه هغه ځمکې ته زور کوي. نو بهرحال دې کې یو دې طرف ته اشاره ده. بیا با د وصل دپاره راځي، یا با د استعانت دپاره راځي، او بیا ورپسې د الله نوم ذکر شوی بسم الله کې، بسم الله و نوم د الله. نو با بیا د وصل لپاره ده. نو اشاره شوه دې خبرې ته چې الله سره وصل غواړي، الله سره ملاقات غواړي، الله سره دوستانه غواړي، الله سره تعلق غواړي، نو د با د لاندې زیر دی، ځان کې عاجزي پیدا کا. نو د با وصل به د الله سره پیدا شي د عاجزۍ په طریقې سره، او الله بدله د با په شان رفعت درکړي، اوچت به دي. یا که د الله مدد غواړي، نو عاجزي اختیار کا. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله باندې چې رحمان او رحیم دی. نو که الله ته نزدېکت غواړي، رفعت او عظمت غواړي د با غوندې،
الله سره وصل او تعلق او مدد غواړي نو بی 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 زیر بی زیر کا ځان عاجزي ځان کې پیدا کړ. او دا باقاعده عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه چې کله قرآن پاک قاریانو باندې بلیکو نو ورته به ویلي طول الباء او دغه رنګې چې کوم دی با اوږده ولیکه بسم الله کې با اوږده لیکي کسره ولا ورکه او میم کې چې کوم دی د میم په دې سر کې خالی ځای پرېږده. د قرآن دومره حفاظت شوی چې بسم الله کې با غټه لیکلی کېږي نور ځایونو کې عام انداز کې لیکلی کېږي. نو د قرآن پاک د حروفو هم دومره حفاظت شوی دی. بهرحال عزتمندو قرآن پاک کې ډېر زیات نکات او د بسم الله کې بسم الله د ټول قرآن پاک خلاصه ده. دې کې نور ډېر زیات علمي نکتې دي خو چونکې هغې باندې طلبا علما پوهېږي زموږ درس عموما عوام پکې زیات وي نو دې وجې نه موږ د دې خیال ساتو چې بسم الله متعلق ولې اندې ذکر شوی تقدیم او تاخیر پکې ولې شوی دی په دې کې څه نکات دي هغه بیا لوی خبرې جوړیږي موږ عام هغه خبرې کوو چې تاسو ته فایده وشي. د دې نه علاوه بسم الله کې عزتمندو اعوذ بالله مخکې ویل کېږي بسم الله وروسته ویلی کېږي. دې کې څه نکته ده دا ځان له یو اهم خبره ده. دې ته تقدیم او تاخیر وی علمي اصطلاح کې اول اعوذ بالله وی بیا به بسم الله وی. دې کې ولې خصوصا قرآن پاک دپاره چې داسې وي پهله به وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بیا به وي بسم الله الرحمن الرحیم. نو دې کې یو نکته ده وی په اعوذ بالله کې فرار دی په بسم الله کې قرار دی. یعنی اعوذ بالله کې دا دی چې پهله د دشمن نه ځان خلاص کا نو بیا به د کار ته پرېږدي بیا به الله سره قرار عمومي. نو فرار پهله وي او قرار وروسته وي. محبوب ته چې ځي کور به پرېږدي علاقه به پرېږدي شیطان نه به ځان چې کوم دی خلاصې نو بیا به محبوب له ځي. نو شیطان نه او دنیاوي څیزونو نه ځان او خواهشاتو نه د حفاظت دپاره اعوذ بالله شوه او الله سره د قرار دپاره بسم الله شوه. نو یو کې فرار دی بلکې قرار دی. دویم دا دی دویمه نکته پکې دا ده چې اعوذ بالله ځکه پهله ده چې په اعوذ بالله کې تخلیه ده او په بسم الله کې تحلیه ده. تخلیه دې ته ویل کېږي تخلیه عن الرذائل چې کله یو قیمتي څیز حصول ته کې قرآن الله دین نو د هغې کې دپاره د ټول نه ول تخلیه پکار ده چې ستا صفایي وشي نو د صفایي دپاره اعوذ بالله ده او بیا بسم الله چې کوم دی د قرآن باندې ځان مزین کول او ښایست دپاره دا ده. لکه څنګه یو پلیټ وي او هغې کې ته ښکلې پولاو ږدې بریاني ږدې کیر دغه رنګې یو بهترینه غذا ږدې نو د ټول نه ول به د هغې صفایي کې او بیا به وروسته د هغې کې د هغه قیمتي څیز ږدې. یا یو کپړه ده نو پهله به هغې نه خیرې لرې کې په صابون باندې په شیمپو باندې او دغه رنګې صرفو باندې او د هغې نه بعد به بیا په هغې باندې عطر لګي. نو عطر د تزیین دپاره وي او دغه رنګې سوډا او صرف دا د صفایي دپاره وي. نو پهله صفایي وي بیا تزیین وي. نو اعوذ بالله د صفایي دپاره ده او بسم الله د تزیین او د ښایست دپاره ده. نو پهله به ځان صفا کي په بسم الله به ځان منور کي بیا به د قرآن نه تا ته فایده حاصلیږي. دا مختلف نکات دي عزتمندو. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله باندې. نو د لفظ الله متعلق درته څه خبرې بیانو. تاسو ټولو عوامو له پکار دي چونکې په دې ورځو کې ټول خلک فارغ دي نو راشي د قرآن د علومو نه ځان خبر کړو د قرآن په ښایست باندې ځان ښایسته کړو خپل بچي فیملی او دغه رنګې کشران مشران راجمع شو او د الله د قرآن نه ځان خبر کړو. نو انشاءالله بله ورځ به بیا قرآن هم تاسو کولاوئ او د هغې تفسیر کې به بیا موږ تاسو ته بیان کوو. خو فی الحال د بسم الله تفسیر تاسو ته بیانېږي. په بسم الله کې د الله نوم ذکر شوی بسم الله
د قرآن پاک اول حکم هم دا راغلی اقرا باسم ربک الذی خلق ای زما پیغمبر محمد د الله نوم والا او تلاوت وکړه او خبرې شروع کړه د ټول نه اولنی حکم د قرآن راغلی دی او ټول نه اولنی حکم د الله نوم راغلی دی د الله نوم لفظ الله د الله ذاتی نوم دی بعض وی رحمان او الله د الله ذاتی نومونه دي برحال لفظ الله د الله ذاتی نوم دی او دا نور صفتی نومونه دي او بعض علماء کرام وی چې لفظ الله اسم اعظم هم دی ترمذی شریف کې راځي چې کوم انسان اسم اعظم هغه لفظ دی چې په هغې باندې دعا وشي الله رب العزت یې قبلوي نو اکثر علماء کرامو لفظ الله ته اسم اعظم ویلی دی او ټول علماء کرام د دې ډېر زیات ذکر کوي او فضایل یې بیانوي او د دې وقت او فضیلت بیانوي او په دې باندې مستقل کتابونه لیکلی شوي دي موسی خان بازی رحمت الله علیه په دې باندې یو کتاب لیکلی دی الکنز الاعظم فی تعیین الاسم الاعظم او په هغې کې هغه ډېرو دلایلو سره دا ثابت کړي چې لفظ الله اسم اعظم دی نو الله ته آواز کول پکار دی په لفظ د الله سره الله ډېر خوشحالیږي او دغه رنګې د خدای او نورو چې کوم عجمي الفاظ دي د هغې په ځای باندې زمونږ پخوا نه په خولې باندې لفظ خدای عادت شوی دی اگر چې هغه هم د الله نوم دی خو لفظ الله ډېر بابرکته نوم دی نو د دې په خپل ژبه باندې د ذکر کولو اهتمام کول پکار دی چې لفظ الله مو ذکر الله جل جلاله الله جل شانه الله رب العالمین الله اله العالمین الله رب کائنات نو دا الفاظ ډېر استعمالول پکار دی نو لفظ الله اسم اعظم دی اوس دې کې یو سوال راځي موجودي حالاتو سره هم د دې تعلق دی چې بھئی ټول خلک الله الله کوي او دعا نه قبلیږي د ډېرو خلکو دعا نه قبلیږي نو موږ یو د دعا دپاره ډېر لوازمات دي او ډېرې خبرې دي بعضې څیزونه د کولو دي بعضې د پرېښودلو دي هغه ټول لوازمات چې راجمع شي نو بیا کار کوي لکه څنګه یو انسان بیماري دوایي کوي نو دوایي هم خوري او سره پرهیز هم کوي نو چې پرهیز نه وي بیا هم دوایي کار نه کوي نو بهرحال دې باندې به چېرته بل ځای کې مستقل بحث کوو چې دعا ولې نه قبلیږي خو یو شرط عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا لیکلی اسم اعظم کې چې لفظ الله اسم اعظم دی دعاګانې پې قبلیږي الاسم الاعظم هو الله بشرط ان تقول وليس في قلبك سوى الله اسم اعظم د الله نوم لفظ الله د اسم اعظم دی او د الله نوم دی خو په دې شرط سره چې کله ته دا نوم وایې ستا په زړه کې د الله نه سوا هېڅ هم نه وي نو زموږ زړونو کې څومره عزتمند د دنیا پرستي ده شهوت پرستي ده کینه بغض دی حسد دی نو دا ټول څیزونه زموږ په زړه کې پراته دي نو دا شرط دی لفظ الله د الله ذاتي نوم دی دې کې نور علمي خبرې چې لفظ الله جوړ شوی د څه نه دی نو بعض علما کرام وایي چې لفظ الله په خپله باندې جامد لفظ دی یعنې دا په خپله باندې ذاتي لفظ دی د بل لفظ نه نه دی جوړ شوی څنګه چې د الله ذات لم یلد ولم یولد دی دغه رنګې د الله لفظ الله هم د بل لفظ نه نه دی جوړ شوی مختلف کلمات د مختلفو کلمو نه جوړیږي نو لفظ الله وایي داسې نه دی خو عام علما کرام وایي چې نه دا خو یو عربي کلمه ده به حیثیت عربي کلمه چې دا هم عربي یو لفظ دی څنګه چې نور الفاظ دي محمد غفور رحیم کریم الفاظ دي نو لفظ الله هم یو عربي لفظ دی نو دا د نورو الفاظو نه راوتی دی ماخوذ دی او مشتق دی مونږ کوشش کوو چې عام الفاظ استعمالو چې عام خلک بې پوه شي نو دا عربي لفظ دی بیا دې کې دی چې دا عربي لفظ د کم لفظ نه چې کم دی ماخوذ دی او راوتی دی نو په دې کې مختلف د علماء کرامو رای دي اول بعض علماء کرام وایي چې دا عبرانی یا سوریانی لفظ دی سوریانی د آدم علیه السلام ژبه وه او عبرانی د بني اسرائیلو ژبه وه نو بعض حضرات وایي چې دا د هغې ژبې نه راوتی لفظ دی
او دویم قول پکې دا دی چې دا لفظ الله د کوم لفظ نه ماخوذ دی، جوړ شوی دی، مشتق دی. نو یو پکې دا دی چې دا د اله نه جوړ شوی دی. د اله معنا د معبود، نو د لفظ الله معنا به هم داسې شي معبود. نو معنا به دا شي الله، الله هغه ذات دی چې معبود برحق دی. معبود په معنا یعنی د عبادت وړ او لایق ذات چې کوم دی هغه الله دی. نو الله ته الله ځکه وایي چې دا د عبادت لایق دی، بل څوک د الله نه سوا لایق نشته. ځکه د معبود برحق چې څومره صفات وي هغه په الله کې موجود دي، بل چا کې نشته. عبادت به د هغه چا کې چې د هغه واک وي، اختیار وي، احسان وي، محتاج نه وي، نو ته د هغه صفت بکې. نو دا د الله نه سوا په بل چا کې نشته. د دنیا ټول څیزونه بل ته محتاج، پوره قوت پکې نشته، کمزوري دي، مخلوق دی، الله خالق دی. نو دی وجه نه لفظ الله معنا به دا شي معبود برحق او لایق د عبادت. یا دویم اله لفظ دا معنا ده چې دا د الهت الیه عربي لفظ دی، او عربي دی لفظ نه دا ماخوذ او جوړ شوی دی او راوتی دی. او د الهت الیه دا عربي کې په معنا د سکون او د آرام سره استعمالیږي. نو د لفظ الله معنا څه شوه؟ لفظ الله معنا دا شو الله. الله هغه ذات دی چې هغه کې سکون او راحت پروت دی، د هغه په یاد کې، د هغه په لفظ کې، د هغه په ذکر کې، د هغه په عبادت کې. الله هغه ذات ته وایي چې د هغې په نوم کې مټاس، آرام، سکون پروت وي. یا دریم قول دا دی چې لفظ الله د اله الفصیل لفظ نه ماخوذ دی. او اله الفصیل اله ویلی کېږي عربیان استعمالی چې کله مور بچی سره محبت کوي، نو گویا کې لفظ الله کې محبت پروت دی. نو الله هغه ذات ته ویلی کېږي چې هغه کې مینه او محبت پروت وي، د خپل مخلوق سره مینه الله رب العزت کوي. دی وجه نه الله ته اله ویلی کېږي، الله ویلی کېږي، ځکه الله رب العزت خپل مخلوق سره مینه محبت کوي. ګوره دا ټول کائنات یې د دې دپاره پیدا کړی، د خوراک څیزونه ورکوي، د څښاک څیزونه ورکوي، رنګیني پیدا کړي، ځمکې اسمانونه پیدا کړي، دا ټول د مخلوق سره مینه کوي الله. نو الله مینه کولو والا ذات ته ویلی کېږي. پنځمه معنا دا ده چې د لاهه یلوهو نه لفظ الله جوړ شوی دی، او لاهه یلوهو په معنا د پرده کولو سره راځي. نو د الله معنا به دا شي الله. الله هغه ذات دی چې په پردو کې دی، دنیاوي سترګې هغه نشي لیدلی، پټ ذات دی. لا تدرکه الابصار، لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار. سترګې د الله احاطه نشي کولی، او الله د ټولو سترګو احاطه کوي. نو الله پټ ذات دی. الله ځان پټ کړی، دنیاوي سترګو کې دا طاقت نشته چې کله وغواړي آخرت کې به ټول د الله زیارت کوي. یا کم انبیاء کرامو سترګو کې الله طاقت پیدا کو، آسمانونو ته وخېژول، هغوی الله زیارت کړی دی. نو الله پټ ذات ته هم ویلی کېږي، محبوب ذات ته، پټ ذات ته، او دغه رنګې چې کوم دی چین او سکون والا ذات ته. دا ټولې معنی لفظ الله کې پرتی دي. بله یو رایه دا ده چې دا د الهه فی الشی نه ماخوذ دی. دا لفظ الله والا چې کوم حروف دي دا کله د حیرانګۍ په معنا هم استعمالیږي. نو الله هغه ذات ته ویلی کېږي چې ټوله دنیا د هغه الوهیت ته، قدرتونو ته، کائنات ته، او د هغه چې کوم ناشنا ناشنا څیزونه پیدا کړي او د هغه کارونو ته حیران دي. نو حیران کوونکي ذات ته هم لفظ الله په معنا کې دا معنا هم پټه ده. بله دا د اومه معنا ده د ولهت الیه نه دا ماخوذ دی، او دا د التجا او د درخواست په معنا راځي. یعنی الله هغه ذات دی چې ټول کائنات هغه ته محتاج دي او درخواست کوي او التجا ورته کوي. کم بعضې کسان په خوله باندې او بعضې کسان په خوله باندې نه کوي، خو د هغوی حال چال کې الله ته احتیاج پروت دی. دغه رنګې د دې نه علاوه اتمه معنا دا ده چې لفظ الله د لاهن لفظ نه جوړ شوی دی او راوتی دی او ماخوذ دی، او دا په معنا د اونچایي سره او بلندي سره راځي. نو الله هغه ذات دی چې ډېر بلند او بالا دی، دا معنا هم راځي.
نو دا مختلفې معنی دي عزتمندو. د الله ذات چې څنګه عجیبه دی دغرنګې لفظ الله هم ډېر عجیبه خصوصیات لري. څنګه چې الله خصوصیات لري د الله نوم هم ډېر خصوصیات لري. لفظ الله کې تاسو سوچو کې څومره عجیبه لفظ دی. الله د الله داسې عجیبه نوم دی چې د الله د نوم نه یو حرف لرې کوه بیا هم د الله نوم دی. زمونږ نوم دی د څیزونو مختلف نومونه دي چې یو حرف ته لرې کې معنی بګړاویږي او خرابېږي. لکه دروازه ټکی دی نو دال ته لرې که روازه شوه، را ته لرې که وازه شو، هېڅ معنی نه جوړېږي. بل داسې مایک ټکی دی میم ته لرې که آیک پاتې شو، هېڅ معنی نه جوړېږي. ټوپۍ لفظ دی ټې ته لرې که بل لفظ ته جوړېږي. موبایل لفظ دی میم ته لرې که بل څه ته جوړېږي. لفظ الله دومره عجیبه لفظ دی چې دا انسان یو حرف ته لرې کوي بیا هم د الله نوم دی. لکه ګوره الله لفظ الله دی نو لفظ الله د الله نوم دی. الله نور السماوات والارض الله لا اله الا هو بسم الله قل هو الله. الله د الله نوم دی. الله نه یو حرف لري که الف بے لله پاتې شو. لله هم د الله نوم دی. لله جنود السماوات والارض ولله خزائن السماوات والارض. لله هم د الله نوم دی د الله دپاره. او دغه رنګې چې لله نه یو لام لرې کړي نو لهو پاتې شو. لهو هم د الله نوم دی یو قسم لا او الله طرف ته اشاره ده په دې ضمیر کې. نو معنا به له مقالید السماوات والارض. د ټولې دنیا خزانې د الله دي او د هغې کنجیانې الله سره دي. له الملک وله الحمد. هم دغه الله دپاره ملک دی او ستاینه ده. له هم یو قسم له د الله نوم دی. ځکه ضمیر دی او غایب ضمیر هغه ذات ته راجع کېږي چې هغه د ټولو نه لوی معارف وي او مشهور وي او هغه د الله ذات دی. دغه رنګې که بل لام هم د لفظ الله نه لرې کړي نو بیا هم هو پاتې شي، هغه هم د الله نوم دی. هو الله الذي لا اله الا هو. هم د الله نوم دی او دا ضمیر هم الله ته راجع دی. اگر چې دلته هو دی او اصل کې هو ضمیر دی، هو کله ناکله دا زائد دی لرې کېږي. نو دا هو باندې چې پیش راشي دا هم اصل کې هوی، خو دا واو زائد دی کله وي او کله نه. لکه څنګه هما او هم کې هم واو نه دی راغلی. نو هم د الله نوم دی. دیو جن بعض بزرگان دین الله هو کوي، الله هو یا به وي هو. نو هم د الله نوم جوړېدی شي او دا ذکر هم جایز دی. خو بهرحال بهتر ذکر هغه وي چې پوره جمله وي. الله اکبر داسې الله پوره یو جمله ورسره کړي. غفور الرحیم لفظ الله ذکر هم انسان کولی شي. هو ذکر هم گنجایش شته. نو بهرحال دا د الله نوم دی. الله هم د الله نوم، لله هم د الله نوم، له هم د الله نوم، هم د الله نوم. د الله نوم دومره ښکلی دی چې عرض کي په هره طریقه باندې ادا کیږي. نو نن د لفظ الله په باره کې راته تفصیل بیان شو.